د قرباني څاروي تبدیلول د هغه بدلول د هغه پر ځای باندې د بل څاروي قرباني کول دا شرعاً جواز لري او که نه. که د قرباني کولو ول کس مالدار وي او دی د قرباني لپاره یو څاروی واخلي، نو دا څاروی د دغه سړي په حق کې دا متعین کېږي نه. نو دا سړی که هغه څاروی پرېږدي او د هغه په ځای باندې بل څاروی قرباني کړي، هغه بدل کړي، نو دا سړی څاروی تبدیلولی هم شي، صاحب نصاب سړی، مالدار سړی، خو مناسبه دا ده چې هغه څاروی بدل نه کړي. شرعاً جواز ورته لري، خو بهتره خبره دا ده چې کوم څاروی د قرباني لپاره کړی وي هغه څاروي قرباني وکړي، بل څاروي قرباني نه وکړي. او که چېرته بدلول یې غواړي بدل یې کړي بیا هم صحیح ده. خو که چېرته د قرباني کولو ول کس مالداره نه وي بلکې غریب وي، بیا داسې غریب سړی که چېرته یو څاروی د قرباني لپاره واخلي، بیا دا څاروی د دغه غریب سړي په حق کې متعین شي. دغه څاروی بدلولی نه شي چې دغه څاروي په ځای باندې زه بل څاروی قرباني کړم، بل قرباني کړم، نه، بلکې غریب سړی چې کوم یو څاروی د قرباني لپاره واخلي دا د دغه سړي په حق کې متعین شو، دا بل څاروی قرباني کولی نه شي. او داسې هغه څاروی چې یو کس په کور کې ساتلی وي، په کور کې ولاړ وي، هغه د پیدایش په کور کې وي، دی ساتنه یې کوي او د ده پرورش ټول په کور کې وي، بیا په هغه نه وروسته دی هغه څاروی په د قرباني لپاره ذبح کوي، قرباني کوي، نو داسې سړی که چېرته امیر وي او که غریب وي دا هغه څاروی بدلولی شي، د هغه لپاره متعین کېږي نه، بدلولی شي، خو بهتره خبره دا ده چې بیا هم هغه څاروی بدل نه کړي. نو په دې کې فرق ده چې کوم څاروی د کور وال وي، د هغه پرورش په کور کې شوی وي، خاص کر د قرباني لپاره یې نه وي اخیستی، نو که سړی چېرته د هغه قرباني کوي، که هغه مالدار وي او که غریب وي، نو هغه څاروی بدلولی شي، خو بهتره خبره دا ده چې هغه څاروی بیا هم نه کړي.